اول هغه قانون د فیصاغه هغه دا دی سی سکویر مساوي بی سکویر دې ته په انګریزي کې وي سی سکویر مساوي اے سکویر جمع بی سکویر یا تو اردو کی دسی ہوا ہے سی کی طاقت 2 مساوی ہے اے کی طاقت 2 جمع بی کی طاقت 2 ٹھیک نا دې طاقت مطلب دا وی چې دې شي له په دغه شي کې ضرب ورکا یعنی دا سی سکویر دا سی ضرب سی دی خوش وي دا اے سکویر دې معنا څه ده اے ضرب اے دلته تا دراشي 3 کی طاقت 2 دې مطلب څه وي 3 ضرب 3 سکویر دې معنا څه ده چې 3 کی طاقت دا 3 ضرب 3 50 کی طاقت 2 دې معنا دا چې 50 ضرب 50 پوهیږي به په دې کې څه پوه شوې ها نه ټول مالا خپل ترتیب طاقت مطلب دی چې دا کوم انسان دا دوه دي دغه مسله چې دغه داسې چې کوم انسان ده که نه نو لکه دا سی دی دلته که نه دې مطلب دا چې دې شي له هم په دغه شي کې بیا ضرب ورکړه ٹھیک ده یعنی دو سیګان یو 3 بیم د پاسه راځي نور هم راتللی شي که دې شي راشي چې سی کی طاقت 3 سی کیوب ورته وایي نو دې معنا دی چې سی ضرب سی ٹھیک ده 3 کی طاقت 3 دې معنا دی چې 3 ضرب 3 په دې کې څه پوه شوې اوس دا راشه دې ته وایي قانون د فیثاغورس که تاسو تاریخ وکړئ په دې معین الفلسفه دې کې لږ مختصره شانته شته د تناسخ الارواح قایله یو لوی فلسفي یو لوی ریاضیدان تیر شوی پوه شوې به ها دا قانون جوړ کړی چې په مثلث کې دې ته وایي وتر دې ته څه وایي وتر او دې ته وایي عمود او دې ته وایي قاعده دا قانون جوړ کو وی عمود سکویر یا عمود کی طاقت 2 دا برابر دے خطا شو وتر سکویر یا وتر کی طاقت 2 دا برابر دے عمود سکویر جمع قاعده سکویر پوښوي به اوس په دې قاعده د دې قانون په اعتبار په ذریعه سره ته اوس په مثلث کې فقط د ذلی چې دي که په دې ذلو کې تا ته 2 معلومې دي او یو نامعلومه ده نو تا هغه نامعلومه را معلومولی شي یعنې د دې کار ډېر محدود کار دی یو خو د زاویې سره تعلق نشته صرف د چا سره تعلق دی اضلاعو سره ٹھیک ده او بیا په دې اضلاعو کې چې به درته 2 به درته معلوم وي نو هغه مجهوله به بیا څه کې معلومولی شي مثال په طور تا ته دا وتر نه دی معلوم ٹھیک ده یو مثلث دی ته وایې چې یاره دا وتر ما ته معلوم نه دی دا قاعده د دې چې ده نو دا 3 سینټي میټر ده دا عمود د دې چې دی مثلا 4 سینټي میټر دی اوس دغه به معلومو که نه ٹھیک شو نه دې وتر عمود قاعدې له ته ځان له نومونه وله ورکړه نور نومونه ولم ورکولی شي هسې اسانۍ دپاره وله دغه مثال دا سی دا اے دا بی داسې وله ورکړه پوه شوې نو سی د ته نامعلومه دی که نه نو دغه قاعده ولګوه سی سکویر اے سکویر جمع بی سکویر
نو سی سکویر مساوی اے څه شی دی 4 کی طاقت 2 جمع بی څه شی دی 3 کی طاقت 2 و سی سکویر برابر دی 4 کی طاقت 2 دی څه مطلب ہے 4 ضرب 4 نو 4 4 16 جمع 3 کی طاقت 2 3 3 دیشونه چې ګوره 3 دونی چې پوه شو په دغه دو مطلب دا چې د لاندې کم سیز دی چې په وګناسیم نوم دقه ما ٹھیک شو نه ما ته مو ګوره بلکې د لاندې ته ګوره چې دغه څه شی نو زم دقه ما پوهیږي به نو 3 3 9 سی سکویر مساوی 16 او 9 25 شو کنه پوه اوس مونږ سره خو سی سکویر حاصل شو مونږ کار خو د سی سره دی پوهیږي نو د دې نه دا طاقت ختم کا د دې نه څه وکړه طاقت ختم کا ٹھیک ده هغه داسې دې ته په ملک ګرانی راله څه شی راغی ګرانی راله تیل په 150 160 روپۍ باندې شول خو د غریب مزدوری سیوا کیږي دغه اجرت سیوا کیږي نه ملازم تنخواه سیوا کیږي نه او سیزونه ګرانی به بره باندې ځي دې ته وایي ګرانی دې ته څه ویلی کیږي ګرانی اوس که بالبرس دا تیل په 160 نه وی دا په 500 روپۍ لیټر وی او چې د دقې سړی تنخواګانې سیوا کړی وی د دقې سړی د غریب د مزدور اجرت سیوا کړی وی نو پوهېږي د دې سره هغه څومره څیزونه ګران شو د هغې په مناسبت سره غریبانانو ته عوامو ته سهولیات ورکړی وی دې ته بیا ګراني نه وایي نو پوهېږي یو طرف ته یو شی سیوا شو بل طرف ته یو شی سیوا شو یو طرف ته چې لا سیوا نه بل طرف ته سیوا نه نو هغه حالت او دا حالت یو شی دی او چې کله هغه بیلنس ختم شي نو دغه بیا مشکلات وي پوهېږي پې که دوی وایي حکومت والا چې په امریکا کې هم تیل په دوره دی په ویسټ انډیز کې په دوره دی او په دوبۍ کې په دوره دی او په انډیا کې په دوره دی وایي د خدای مسلمانانو هغوی په $1000 دی خرڅ کړي خو د هغې په مناسبت سره خو ورته سهولیات هم خلکو ته ورکړي که نه نو هغې ته ګراني نه وایي ځان په تعریف باندې ځان پوه کا نو ته څه ورکې پوه شوې بې که نه نو د هغې که په 2 روپۍ باندې تیلي او که په 1000 روپۍ تیلي خبره یو شانتې ده خو زمونږ دا ګرانه ده پوه شوې داسې سیواګرې خبره اوس مقصد له خپل راشه دا مساوي لفظ چې دی که نه دا مساوي دا نشان چې راشي د دې نه چې یو طرف ته تا یو شی سیوا کو یا د کم کو او دقه رنګې دی بیا بل طرف ته سیوا کو یا د کم کو ایس فرق نه پرې باسي نه پوهېږي نو دلته 3 دی او دلته 4 ٹھیک شو نه 3 او 4 3 جمع 1 ٹھیک شو نه 4 مساوی ہے 3 جمع 1 نو که دلته ته دې شي وکړي جمع 2 او دلته مو کې جمع 2 نو څه فرق کوي او چې څنګه 4 د 4 برابر او 4 د 6 برابر دی که نه که دلته دې شي وکړي چې -1 ٹھیک ده او هلته -1 جو 3 بله 3 مساوي شي که نه څه فرق پرې باسي نه پوه شوې پې که نه نو اوس دلته به داسې څه طریقه اختیاروو چې د دې سی سکویر نه دا سکویر لرې کړو دا طاقت یې لرې کړو صرف خالی سی پاتې کړو موږ د سی نه دی معلوم نو موږ د سی کی طاقت 2000 څه کار او سی نه دی معلوم پوه شوې د هغې دپاره طریقه دا ده چې وي د دې جذر معلوم کړه د
دې څه معلوم کا جزر روټ ورته وي په انګریزي ٹھیک شولا نو جزر او د هغې علامه دا وي پوه شوې نو بیا د جزر نه چې ته یو شی روباسې نو هغه به پیکس په منځ به نیم شي لکه مثال په طور دا سی کی طاقت 2 نو گویا کی سی ضربی سی دی که نه نو چې ته دلته هم جزر ولګې او دلته هم جزر ولګې خو څه فرق خو نه پرې باسي لکه هلته چې مونږ یو طرف ته 2 جمع کو جو بل طرف تم شو که نه یو طرف ته 1 منفي کو بل طرف تم 1 منفي څه فرق خو نه پرې باسو که نه مساوات وقت رنګې برقرار وو که نه نو چې دلته جزر سیوا کو دلته هم جزر سیوا کو ایس فرق پرې باسي نه او دا کار د دې دپاره کوو چې خپل مقصد ته نه حاصل کوو پوه شوې نو د جزر د لاندې چې دا کوم شی راشي ٹھیک ده نو دی به ته داسې 2 ټوکړې کې چې هغې یوې ټوکړې له په بلې ټوکړه کې ضرب ورکړې نو چې حقه ترې واپس راځي نو سی سکویر د جزر د لاندې راغی که نه نو د سی سکویر نه اوس داسې 2 څیزونه جوړ کا چې هغې له ته ضرب ورکړې چې د هغې نه سی سکویر راځي نو هغه سی دی که نه نه پوهېږي سی سکویر خو برابر و د سی ضربې سی که نه سی چې په سی کې ضرب ورکړې سی سکویر دی راځي که نه نو دا جزر چې پرې راغی ٹھیک ده اوس ته وایي چې دا جزر ته ختمومه نو چې ختمومه نو د دې سی سکویر نه داسې 2 څیزونه جوړ کا چې هغې له ته په یو بل کې ضرب ورکړي چې د هغې نه سی سکویر راځي بیا پوه شوې که نه نو جزر ختم کا او یو سی ولګوه پوه شوله دا برابر شو د 25 انډر روټ په ده کې او په ده کې هېڅ فرق هم نشته ښه سی سکویر انډر روټ یا سی سکویر باندې چې جزر وي دا برابر دی د سی بالکل دقه پوه شوې اسانه مې درته دقه ووي چې په دې کې دننه کوم شی دی که نه د هغه نه داسې 2 ټوکړې جوړې کړه چې هغې له ته ضرب ورکړې چې دقه ترې نه بیا راځي پوه شوې اوس دې خوا د سی قیمت معلومون دلته دا جزر ته ختمو به که نه نو جزر د دې 25 نه داسې شی جوړ کا داسې 2 شیزونه دې جوړ کا چې هغې له ته ضرب ورکړي په خپلو کې او د هغې نه 25 راځي 5 ضربې 5 پوه شوې که نه نو سی مساوي 5 د هغې نه هغه جزر دې نه څه شو ختم شو جو فقط 5 پاتې شو ٹھیک ده د دغې نه پته ولګېده دا سی سکویر مساوي 25 هو که نه ٹھیک شو نه دا د سی مساوي 5 بالکل برابر په دې کې هېڅ فرق پکې نشته نو سی زموږ سره را معلوم شو چې دا به 100 سینټي میټر وي 5 که دا قاعده 3 ده او دا عمود 4 دی نو دا وتر به صحیح دی به 5 وي پوهېږي پرې دا خو اسانو داسې وشو چې 25 خو کله کله به غټه انسه به راشي ټیک ده او کله به داسې راشي چې د هغې نه به داسې 2 ټوکړې نه جوړېږي چې د هغې له ته په یو بل کې ضرب ورکړې بلا کسره چې کسر پکې نه وي داسې بلا کسره به د 2 ټوکړې نه جوړېږي چې هغې له ته په خپلو کې ضرب ورکړې او د هغې نه هغه شی جوړ شي بلکې اشاریو ته به خبره اوړي یا به بټو ته خبره اوړي ټیک ده نو د هغې د معلومولو اسان طریقه بیا په دې کیلکولیټر کې خدای پاک یو بټن پیدا کړی ٹھیک ده په دې کې د دې جزر دا بټن دا پکې دی پوه شوې د دې دا ته چې دا بټن به په دې باندې به ګوته کېږي پوه شوې دی دې وخو او بیا به پسې د کم شي جزر ته معلومې هغه مقدار به درج کړي لکه مثال ته مونږ 25 معلومه و که نه
نو 25 وشو بیا به دا د برابر دا بټن چې مساوي دا بټن دا به ووایي نو هغه د 5 جواب یې راغی پوه اوس که غټ انسه وي او ته ځان له په ګوتو شمار قطار نشي کولی مشکله ده جو په دقیقې طریقه یې په دې کیلکولیټر کې داسې کوه لکه مثلا 110 نو جزر چې معلومې نو اول به کوم بټن ووهي د جزر پوه شو اوس 110 پوه شو اوس مساوي بټن د دې نه روت 10.488 پوه شوله 10.4880884 دله چې ته په دقیقې کې بیا ضرب ورکړې دی نه به راشي 110 پوه شوې په دې کیسه باندې په کیلکولیټر کې د جزر طریقه هغه دا ده چې دا د جزر دا بټن پکې دی ٹھیک ده اول به دې دباو کې بیا به هغه انسه ووهي لکه مثال په طور دلته زه ووهم چې 5 6 8 9 10 3 ډېر شی انسې مې ووهلې د دې جزر معلومه ٹھیک ده نو دغه بیا پسې د مساوي بټن د دې نه روت هغه 2385.21 پوه شوې نو د دې طرف نه موم جزر ختم کو نو 5 راغلو د دې نه مو جزر ختم کو جو خو اسانه طریقه و سی سکویر او جو سکویر دې ختم شو ٹھیک ده دسی که په یو انسان باندې سکویر راغلی کنه او پاغي جزر وي ته چې جزر ته ختموم پاغي کې به اس طریقې د ضرورت نشته خو ډایرکټ چې جزر ختمه غو سکویر هم ختم کا ٹھیک ده لکه په سی سکویر باندې جزر نو چې دینه جزر ختمو وځه سکویر دې ختم کا دا طاقت ته والو زوا وشولا په دې کې بیا بازي لکه دا خو چې پوکې مونږ ته وتر نه دی معلوم نو دا به معلوم کو په دغه قاعده باندې او که په دې کې مونږ ته قاعده نه ده معلومه یا راته پکې دا عمود نه دی معلوم ٹھیک ده نو دې کې بل ځای ته تک پکې نشتی هم په دقیقه قاعده باندې به دا معلومي ٹھیک ده دا قاعده ده د دې نه مخکې یو خبره صرف دغه دې ته وایي د مساوي بټن وشوله دا د مساوات دپاره استعمالي بل دا د جمع دا څه شی دی دا د جمع علامه ده دا د منفي علامه ده دا د ضرب علامه ده او دا د تقسیم علامه ده ٹھیک ده د دې مساوي نه یو طرف ته خو هغه طرف یو کده چې دلته جمع وي نو چې دا جمع ته دی خوا راړې نو دې نه به منفي جوړې دا به منفي کېږي پوه شوې دغه شان دی خوا منفي ده دا تا خواړې دا به څه کېږي جمع کېږي به د دې نه به جمع جوړې ٹھیک شوله د دې مساوي نه دی خوا ضرب دی دې ته اخواړې نو دې به بدلیږي تقسیم ته اگر دې خوا تقسیم دی جا خواړې نو بدلیږي به ضرب ته په دې قصه پوه شوې ٹھیک ده دغه شان دی مثال د دې مساوي نه دی خوا منفي 2 نو چې دا خواړې نو 2 خوا قدو دی خو دغه علامه به څه کې په علامه کې به بدلون راولي نو دی به اخوا جمع وشي پوهېږي پې که نه اوس راشه دی له دلته مونږ ته دا سی معلوم دی خو مونږ ته دا اے نه دی معلوم دی نه معلوم دی بی راته بیا معلوم دی لکه مثال په دې مثلث کې سی معلوم دی چې 10 دی پوه شوې سی اے دغه بی څه شو دا اے راته نامعلوم دی بی معلوم دی چې مثلا هغه 8 دی
8 سینٹی میٹر کا یا کو غټر جو 8 میټر والا پوهیږي به نو دقی قیدی په ذریعه د دې قانون په ذریعه سره دا ای بسرنګ را معلوموم دا عمود بسرنګ معلوموم دا قاعده تا ځان ته دلته ولیکله نو اوس داسې وکړه چې دا خو سی سکویر نو سی څه شی و 10 دی که نه 10 سکویر مساوي اے سکویر جمع بی څه شی دی 8 سکویر وشو نو معلومات ټول یو طرف ته او مجهولات بل طرف ته ٹھیک ده نو دلته دا ای به یوازې پریدولو به معلومیږي هم به د ملګری ختمو هم به طاقت ختمو البرا سره دا ای را معلومیږي پوه شوې نو اول شورون به ده وکړه دې ته نه اخواړو دا د جمع 8 کی طاقت 2 دی که نه نو دا ته چې دی خوا راړو د مساوي نه نو دا به څه شي منفي 8 کی طاقت 2 منفي 8 کی طاقت دا به شي 10 کی طاقت 2 منفي 8 کی طاقت 2 مساوي اے وشو اوس دا 10 کی طاقت 2 مطلب څه دی 10 ضرب 10 نو 100 منفی 8 کی طاقت 2 8 8 64 مساوی اے سکویر 164 منفی کا تو 36 راضی کا نا نو 36 مساوی ہے اے کی طاقت 2 اس دین دا طاقت تی ختم کا چی واضح اے در سر روزی یو طرف تم جزر ولگو و بل طرف تم جزر ولگو دا جزر بالکل د طاقت هغه مخالف شی دی هغه متضاد دی چې راشي نو دی ختموي پوه شوې نو چې دی راغی اوس بیا یې د جزر وباسي نو د ځان سره به دی وړي ختموي به ټیک شوله نو ای فقط پاتې کا جزر سره طاقت ختم شو که نه او د دې نوم جزر ختم کا ٹھیک ده د دې نه چې جزر ختموي کوئی ګوره تو به دی 36 چھ راځي که نه چھ ضرب چھ چھ چکه 36 شو که نه ګو په دې باندې معلوم کړي دا به خپله مشق پې کوئ ها چې ګوتې ورسره دغې شي سره عادت کېږي چې بیا پکې خطا کېږئ نه په عمل سره څیزونه یادېږي په مشق سره څیزونه یادېږي ګوره اول دی هغه د جزر بټن وو بیا دې پسې 36 وو بیا دې مساوي بټن وو نو راغی دی نه چې نو معلومه دا شو چې چه زمونږ سره دا ای زمونږ سره 100 سینټي میټر دی 6 سینټي میټر که تا ته مثلا ای معلوم دی خو بی د ته نه دی معلوم لکه دا مونږ ته نه دی معلوم وشو دقه مساوات ولګو ٹھیک شو دا بی نامعلوم دی که نه نو داسې وکړه چې دا ای ته نه دی خوا راوړه نو سی کی طاقت 2 منفی ای کی طاقت 2 جمع جو منفی شو که نه بی کی طاقت 2 یوازې پاتې 10 کی طاقت 2 منفی اے څه شی دی 6 کی طاقت 2 مساوي بی کی طاقت 100 منفی 6 جگہ 36 اور بی کی طاقت 2 دین سر آگئے 64 بی کی طاقت 2 جزر په دواړو ولګو چې طاقت ته ختم شي ګوره د دې نه چې مدا ختم ګوره فقط بی شو او د 64 جزر رو باسه جو 8 نو معلوم شو زموږ سره چې بی څه شی دی 8 سینټي که چېرته وتر 10 وي که عمود چې وي نو دا قاعده چې دا به خامخا بیا 8 سینټي میټر وي پوه شوې په دې قصه دې ته وایي قانون د فیثاغورس قانون د فیثاغورس ٹھیک شو نه دا به اوس به درې نسبتونه وایو هغې کې به د مثلث که ضلع نامعلوم وي او که زاویې نامعلوم وي ټولې په هر څه په هغې معلومولی شو نو د دې وجې نه د دې نه یې موږ مستغني کړي یو
دې قانون نه څه کړي مستغني دې د ضرورت نشته خو شوي به داسې دا په میراثو کې په کار دوره نه راځي دې نه بغیر الحمدلله کار وځي کار کېږي ٹھیک شوله خو یو قانون دی یو ضروري څیز دی نور ځایونو کې دې په کار راته شي نو ځای کا خو شو دا خبره ځان سره لږ اړوئ که نه ها یو 5-6 منټه یې واړوئ بیا داسې دا به لویو ښه دا ته لږ ځکه په قلاره ویم او لږ وخت په پیل چې دا ضروري دي ټیک ده زه بس دی